علیکم عزتمن امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به وئ. یوې داسې ښځې واقعیت چې د یوې وړې غلطۍ سره خپل کور وران شو. عزتمنو دا واقعیت د داسې ښځې ده چې د هر چا په واده کې به یې ډانس او یا به یې ګډا کوله چې اخر ورسره څه وشول. غواړه چې دا رښتینې واقعه وګورئ او عبرت ترېنه واخلئ. دا ویډیو تر خامخا تر اخره پورې وګورئ. خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګیر کوم تاسو که تر اوسه پورې زموږ همدا چینل د سره نه وي سبسکرایب کړی حتما د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. نن سبا که موږ او تاسو وګورو اکثر د کورونو د ودونو ګډا او د ډانس ویډیوګانې په انټرنیټ فیسبوک په یوټیوب باندې شیر شوي ډېر زیاتې خوړل شوي دي. ټولې ویډیوګانې په خپل شا یو ډېر لوی درد او حقیقت لري. دغه کورنۍ بیا وروسته ډېر په لوی غم کې راګیره شي. هلته یوه ښځه خپله کیسه کوي زموږ ډېر د خوشحالۍ کور خپل خاوند سره مې ډېر په خوشحالۍ ژوند تېرېدلو. ما او خاوند مې یو بل سره ډېره مینه کوله. زه لږ آزاد خیاله وم. خپلو خپلوانو کې چې مې هر چا کره واده و نو د زړه په خوشحالولو دپاره مې هر ځای کې ګډا کوله. دا خبره مې واضحه وه چې زما خاوند زما د دا عادت یې نه و خوښ. زه یې ډېره پوه کړم خو ما به د هغه خبره په خپل ذهن کې نه کېنوله. ژوند روان و چې یوه ورځ زما د تور د زوی واده را جوړ شو. موږ ټول ډېر خوشحاله و ځکه چې دا زموږ د خپلو واده و. خو م ورغلو او د نورو ودونو په شانت ما د خوشحالۍ په نیت باندې ګډا وکړله. خو زه پوه نه شوم چې دا ګډا به زما ژوند تباه او بربادوي. واده خو تېر شو. موږ ناخبره خپل کور ته راغلو. یوه ورځ زما خاوند خپلو ملګرو سره په چکر تللی و چې ملګري په موبایل کې ګوتې وهلې او زما خاوند ته یې ویلې ته وګوره چې دا جینۍ خو ډېره ښایسته ده او ډېره ښکلې او ښایسته ډانس یې کړی دی. ما خاوند چې کله هغه ګډا وکتله نو سمدستي پې سر وګرځېدلو او دماغ یې کار پرېښودلو او سمدستي یې خپل کور ته ځان راورسولو. په ما ته یې ویلې چې تا ولې داسې کارونه کړي دي چې زه چې د څه نه یریدم نن هغه شانتې کار وشو. په ما ورته ویلې څه چل شوی دی. خاوند مې راته ویلې چې تا په پلانکي واده کې ګډا کړې ده او هغه ته چا ویډیو کړې ده او انټرنیټ ته یې خېجولې ده. هغه ګډا ما نن د خپل د ملګري په موبایل کې وکتله. زه خو ډېره زیاته سخته پریشانه شوم خو د خپل د ضد د وجې مې هغه خبره ما ونه منله. زموږ په غټ شور شو او خاوند مې راته په غوسه کې درې طلاقه راکړه. کې ما خپله غلطي ونه منله. یو څو میاشتې وشوې نو زه پوه شوم چې د خاوند مې وبایللو او هېڅوک مې په کار باندې رانغله. که عزتمنو دا ښځه وایي چې د خاوند خبره منونکي پکار دی او په دو ودونو کې هېڅکله ګډ نه شي. ودونو کې ګډ نه شي ځکه چې نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی او خلکو به د تا موبایل نیولي خو چاته معلومات نه کېږي ځکه چې هغه خو په دغه ټایم کې په ګډا په خوشحالۍ باندې وي چې کله یې کور ته راشي نو بیا یې کور د غم نه ډک شي. دا پته ورته نه لګي چې څوک د چا نه ریکارډینګ کوي او د چا عزت سره لوبې کوي. بیا چې وروسته دا هر څه انټرنیټ ته وخیږي او بیا هر یو انسان وشرموي. عزتمنو د ویډیو کتونو ډېره زیاته مننه کوم. امید لرم چې ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. ویډیو د سره لایک نه د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.